جی بناتو مدرسه ده الحمدلله د 2009 نه د جامع مسجد عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ کې ډېر ماشومان دي الحمدلله تقریبا 40-45 ماشومان هغه حفظونه کړلي تر اوسه پورې. سکال په دې رمضان مبارک په دې میاشت کې په دې علاقه کې تقریبا د 20 نه زیات حافظان الحمدلله هغه په مختلف جماعتونو کې ختمونه وکړل. 2013 کې زموږ سره وړاندې متصل جامع سیده عائشه للبنات چې تقریبا 15 کاله د هغې د دورې دیسو شو او دا زموږ سره د وفاق المدارس العربیه پاکستان رجسټر ادارې تحت دغه چلیږي. په هغې کې وفاقي امتحاني حال هم دی. هغې کې زموږ سره تقریبا 15-17 پورې اساتذه الکرام دي. په هغې کې معلمین معلمات حضرات هم دي. زموږ سره په فرست ټایم کې د هغې نه کوم ماشومان چې تدریسي خدمات سره انجام کوي نو په هغې کې د اعدادي درجې نه والا تر د دورة الحدیث پورې دي چې په هغې کې تقریبا 250 نه والا 300 پورې ماشومان معلمین معلمات خپل خدمات سره انجام کوي. دویم ټایم کې زموږ سره د سکول کالج یونیورسټۍ هغه ماشومان جنکۍ او یا کوم ټیچران چې مشران زنانو کې تقریبا د 300 پورې هغوی راځي. نو په هغې کې مختلف شعبجات دي، شعبه ناظرة القرآن، شعبه حفظ القرآن، شعبه ترجمة القرآن او شعبه قاعدة القرآن. او اوس د رمضان مبارک کې په اول ټایم کې چونکې زموږ سره تفسیر کلاس سټارټ دی نو په هغې کې د بیاض ضرورت شته. موږ ته بیاض هغه قرآنونه دي چې په هغې کې ماشومان د قرآن مجید مفاهیم او معانی لیکي، ضروري ابحاث د هغې لیکي. او په دې دویم ټایم کې زموږ سره د ماسپښین د لمونځ نه بعد د تجوید شعبه تجوید کې زموږ سره الحمدلله دغه درس شروع دی چې په هغې کې زموږ سره تقریبا څه کم 100 پورې مشران زنانه او دغه رنګ کشران د کلاس ماشومان راځي. هغوی ته هم د تجوید د قرآن ضرورت دی. اکثرو سره خپل کې قرآنونه شته دی هم، لیکن زموږ په معیار باندې چې کومې دیو بایي وایي چې تاسو موږ ته قرآن یاد کوئ، موږ به آینده لپاره هم هغه قرآن راوړو. په هغې کې د بیاض چې کوم خط چاپ دی او دغه دی هغه به راوړي. د هغې سره سره چې کوم د تجوید شعبې تجوید کې زموږ سره کوم قرآن دی چې هغه بهتر دی. د دې په مقابله کې د مثلث التوحید په نوم باندې چې قادیانیانو او ظالمانو د کویت نه یا د نورو ملکونو نه هغوی کوم قرآن مجید شایع کړی دی چې محرف دی، هغوی په کلو کلو کې تقسیموي او په ډېر ځای باندې سوشل میډیا باندې هم په پرنټ میډیا د هغوی پوره دغه شوی دی. د قادیان نه هغه چاپ کېږي د دنیا او زموږ په پاکستان کې هم ډېرې ادارې په هغې باندې خاموش ناست دي. د هغې په مقابله کې بهتر دا دی چې زموږ دا وروڼه چې کوم کار کوي دا قرآنونه تقسیموي، همداسې د دې خبرو ضرورت دی چې کله زموږ سره خپل قرآن موجود وي، خپل علما، خپل قراء، خپل حفاظ موجود وي، زموږ په قرآن کې که څوک ډېر تحریفات هم وکړي نو انشاءالله زموږ په قرآن کې حرف کمی به شی نه راځي. همدغه هیله لرو د دغه وروڼو نه چې دغه خپل تعاون د مدرسو سره جاري ساري وساتي. الله دې دې ټول تعاون قبول کړي. زموږ سره د تجوید د قرآنو ضرورت دی او په اول ټایم کې د بیاض د تفسیرونو ضرورت دی چې انشاءالله طالباتو سره تقسیم شي. الله دې دغه صدقې له تکمیل وکړي.